अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې روغ جوړ او خوشاله به یې. اسرائیل قطر ته دوباره دمکی او د عرب او د قطر ملکونو چې کومه دی د هغوی مذمت. اوس دوباره اسرائیل چې کومه دی هغې دا خبره کړله چې کم ملکونه د دهشتګردو ته پناهي ورکوي او هغو له رهایش ورکوي، هغو له ځای ځایګۍ ورکوي، نو په هغې به موږ حملې کوو. نو ظاهره خبره ده چې قطر د ستالیسۍ کردار د ډېر وخت نه ادا کوي او د مذاکراتو په میز باندې هغه د ملکونه راولي او کینوي. او بیا اسرائیل د پاکستان نوم اخیستی دی چې یاره پاکستان کې امریکې چې کومه راکاروايي وکړه او اسامه بن چې هلته شهید کو مړی کو. نو نتنیاهو ته هېڅ کار دی چې ته امریکا نه یې او پاکستان قطر نه دی چې موږ ستا نه ویرېږو، په ابۍ به درله ډنګي ومنډمه، په ښځه به دې سور شم، ته خو سترګې وغړوه پایلټان د داسې ووژنېدل، مړه کوې یې نه یې پرېږدېدله. او بله خبره دا ده چې عرب ملکونه په دې وخت کې صرف او صرف مذمت یې کوي. که دې قطر لږ لقې وړغوله که نه لږه ډقۍ او دا شونډک شونډک یې قطر له ووهو، ورسره سعودي عرب او دا نور ملکونه اوس ودرېده، یوازې خوشي نه، او په دې اسرائیل د خر په شان باندې کې سرمن ترې واړی او دا شونډک شونډک وله مات کړي ورانه کړي وله، نو دا به لسم شي. یعنې دا نن یې په قطر را باندې کړه، سبا به په سعودي عرب باندې وي چې په نمبر به ځي، هغه د ګریډ اسرائیل نقشې به دوی خوروي. ځکه چې د اسرائیل خو د قطر سره تعلق برابر دي، بیا یې حمله وکړه هغې ته یې ونه کاته، لہذا مسلمان ډېر کمزوري شوي دي. او یو شی اتفاق وکړئ او دې خسکوسې نه ښځه راولئ، که نوګدار به سبا سورېږي بیا به دغه شان ناستئ او تش مذمتې به کوئ، نو د هېڅ نه یې